اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس د قومی وطن پارٹی د حلقې چیئرمین جاوید حسین خان په سټیج باندې موجود د قومی وطن پارٹی د حلقې عہدیداران د ضلعي عہدیداران د مرزا ډیر یونین کونسل چیئرمین او د هغوی ټوله کابینه د درې واړو ویلیج کونسلو چیئرمینان او د هغوی کابینه او د مرزا ډیر یونین کونسل د مختلفو کلونو راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. د ټولو کې اول خو د همایون باچا او د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم چې نن موږ له دا موقع راکړه چې دلته کې یو ځل بیا رایوځای شو. د باچا صاحب خدمات د باچا صاحب د پارټۍ لپاره منډې تړلې هلې ځلې د هېڅ چا نه پټې نه دي او د هغوی دا کمی چې دی دا موږ هر وخت محسوس کوو. دغې سره سره بیګا یو بل زمونږ خوږ مشر د کړما سرفراز خان هم حق رسېدلی د هغوی هم د پارټۍ لپاره چې کوم خدمات دي د پارټۍ سره چې کومه مینه ده هغه د هېڅ چا نه پټه نه وه او د هغوی کمی به موږ هر وخت محسوس کوو. موږ د هغوی خدماتو ته سلام پیش کوو. زه په دې موقع باندې ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې دلته کې راغلی او په دې میټینګ کې شریک شوی. ما خو مناسب نه ګڼله، اول مې سهار دا سوچ و چې دا میټینګ شاید کینسل کړو ځکه چې بیګا چې کوم سرفراز خان والا واقعه شوې وه خو بیا ملګرو پکې دا دغه وکړو چې یاره بیا برسی ته رځې نه پاتې کېږي او په دغې حوالې سره چې دی مختصر ونتې دا میټینګ به وکړو. زه د هغه ټولو ملګرو چې چا نن تجاویز راکړل د برسی کې د شرکت یقین دهاني راکړه، ګاډي یې واخیستل، خلکو راوستلو یقین دهاني یې راکړه، د هغوی ټولو ډېر زیات مشکور یم. دا برسی هر کال ستاسو په همت سره او ستاسو په راتګ سره هلته کې کامیابیږي او انشاءالله زما دا یقین دی چې دې ځل به دا یو تاریخي برسی به کېږي. به ما نه مخکې لحاظ رو خو خبره وکړه خو ما په خپله راتلل غوښتل او بنیادي خبره دا وه چې ما چې زه په خپله راشم یو خو ټولو ملګرو سره ملاقات به مو شي، حال احوال نه هم خبر شو او سره ما غوښتل چې زه په خپله تاسو ټول له دعوت راکړم او ستاسو په ذریعې ټول یونین کونسل له دعوت ورکړم چې تاسو تلی شئ او ټولو خپل کلو کې هر چا ته وینا کولی شئ چې یاره هغه په خپله راغلي وو دعوت یې موږ له راکړی دی او پکار چې موږ ټول په دې کې شریک شو. شهید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ شخصیت، د هغوی خدمات، د هغوی کارنامې او د هغوی قرباني د هېڅ چا نه پټه نه ده. په ډېر لږ وخت کې شهید وطن د سیاست په میدان کې ځان له یو داسې نوم پیدا کړو او د خپل منډو تړو سره او خپل هلې ځلو سره د خلکو په زړونو کې داسې ځای پیدا کړو چې 45 کاله پس هم خلک یې همداسې یادوي چې لکه پرون هغه موږ کې موجود و. دا ډېرو کمو خلکو ته دا رتبه ملاویږي، ډېرو کمو خلکو په نصیب کې داسې عزت وي. دا موږ ټولو لپاره د عزت خبره ده او د موږ ټولو لپاره د دغه خبره ده چې ویاړ خبره ده چې هغه زمونږ
د خورې نه زمونږ د تحصیل نه زمونږ د علاقې نه او دا برسی منزل په هغې حوالې سره په مونږ ټولو باندې یو فرض هم دی. زما به دا یقین وي چې تاسو ټول به ښه په ګڼ تعداد کې راځئ به او په دې کې به شریک کېږئ. زه په دې موقع باندې اکرام خان سابقه کونسلر چې شمولیت ته اختیار کړو هغوی ته هم هرکلی وایم، فقیر جان خان ته هم هرکلی وایم او انشاءالله په 9 تاریخ باندې به 9 تاریخ جمعې په ورځ به هلته کې باقاعده دوري شمولیت په هم کوو به. عزتمندو تقریبا 19 میاشتې د دې موجوده حکومت تېرې شوې. کمې وعدې چې کړې وې، کمې دعوې چې کړې وې، کمو خبرو باندې چې د قوم نه ووټ غوښتي وو، زما خیال دی په هغې کې یو خبرې باندې هم عمل نه دی شوی. نن سهار ما اخبار چې روچت کو نو په ملیشیا کې وایي چې یاره زه ډېر خفه یم چې زه ستاسو کانفرنس له نوم راغلی، خو د بعضې دوست ملکونو چې د هغوی مجبورۍ وې او د هغوی د وجې نه تحفظاتو د وجې نه زه نوم راغلی. دا هغه عمران خان و چې چا وی چې زه به آزاد خارجه پالیسي جوړوم، ځکه چې زما څه مفادات نشته او زرداری او نواز شریف ځکه آزاده خارجه پالیسي نشي جوړولی چې د دوی خپل ذاتي مفادات دي او دوی نورو ملکونو سره په سترګو کې سترګې نشي اچولی او خبرې نشي کولی. که دغه وګورئ نو دې نه مخکې په اګست په میاشت کې د امریکې ته لاړو، ټرمپ سره ملاقات وکړو. هغې ملاقات نه چې واپس راتلو نو باقاعده ټولو وزیرانو ته ووایي چې راشئ او زما استقبال به کوئ په ایرپورټ باندې. او په ایرپورټ باندې دی راغی او ده ووایي چې ما ته داسې ښکاري چې ما بیا دوباره ورلډ کپ فتح کړو. داسې ده که نه؟ د هغې 10 ورځې پس ته څه نتیجه راوتلې وه کشمیر کې چې دا څه وشو د هغې نتیجه وه. نن خارجه پالیسۍ په حوالې سره مونږ بلکل ناکامه شوي. بیا دغه شانتې که تاسو وګورئ نو د معاشي بحران لرې کولو د خبرې کړې وې او ده به بار بار دعوې چې دا ګراني چې ده دا د کرپټ حکمرانانو د وجې نه وي، دا قرضې چې زمونږ زیاتېږي دا حکمرانان چې دی دا د خپل کرپشن لپاره اخلي لګیا دي. 19 میاشتې د حکومت وشوې، پیمان یې ووایه داسې ګراني چې ته هم لیدلې وه. په تاریخ کې داسې دې سطح ته چېرته ګراني نه وه رسېدلې. اوړه کم ځای ته ورسېدل، چیني کم ځای ته ورسېدل، غوړي کم ځای ته ورسېدل، دوایانې کم ځای ته ورسېدې. په دې 19 میاشتو کې 19 ځله د بجلی قیمتونو کې اضافه شوې ده، د ګیس قیمتونه، د تیلو قیمتونه، کم یو شی دی چې هغه ګران شوی نه دی. نن هر یو کس په خپل ځای باندې په دې سوچ کې مبتلا دی چې یاره دا وخت په تېرو څنګه، او خاص کر د میاشت د اخره چې راشي چې د بیلونو نه وخت را نږدې شي نو هر یو کس په سوچي چې یاره دې ځل به د څومره نسخه راته میلاویږي چې دا به څه چل کومه. د قرضو دا حل دی چې په دې 19 میاشتو کې 11 خربه روپۍ صرف په دې 19 میاشتو کې قرض اخیستل شوی. د پاکستان 40% قرضه په دې 19 میاشتو کې زیاته شو. مونږ دلته کې ناست هر یو کس حتی چې دغه ماشومان هم چې دي 1,80,000 روپۍ قرضداري، دا صرف په 19 میاشتو کې. که دا پوره 15 کاله تېر کړل زما خیال دا ټول ملک به داسې ګاڼه کړي چې بیا به د دې څه حل به دي. 1 کروڑ نوکرو خبره کړې وه، خاص کر د ځوانانو دغې باندې ډېر وله ووټ ورکړو.
په دې 18 میاشتو کې معاشي ماهرینو سره چې خبره کوي نو هغوی وایي چې تقریبا 100 لکه خلک بېروزګاره شول او دا را روان دی یو څو میاشتو کې تاسو ګورئ دې کې به نور هم اضافه کېږي. په دې 18 میاشتو کې 40 لکه خلک د غربت د لکیر نه نوټ لاندې لاړل. د دې میاشت په آخر کې وی بیا بجټ راولي لګېږي ځکه چې IMF دی چې کم اهداف خېلي کم ویلو چې پیسې به را جمع کوم هغه جمع کړي نه دي بیا بجټ راولي او دا به هم تاریخ کې لومړنی ځل وي چې په کال کې 3 او 4 بجټ جوړېږي او د هغې سره به نور هم نګرانۍ کې اضافه کېږي. زما خیال دی دې نه ناکام ترین او نااهل ترین حکومت چې دی موږ چېرته نه دی لیدلی. چې کومو خلکو چې ووټ هم ورکړو زما خیال اوس هغوی هم چې دی په دې باندې دغه دي چې یاره دا موږ نه څه کم کار شوی دی او د ووټ نظام خو دی خو د ډنډې په زور راغلو هغه ډنډې والا هم زما خیال دی چې ستومانې دي چې یاره دا کم شی هم راوستلی دی ځکه چې تیار شی وله ورکو هغه هم نشي چلولی. حال دا دی چې اوس خپل اتحادیان یې راپاسي هغوی هم پې عدم اعتماد اظهار کوي خپل وزیران یې راپاسي وایي چې یاره کار ټیک نه روان په یو بل باندې د کرپشن الزامات دوی لګوي د خو کرپشن به ختمومه که نه هغه د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل رپورټ هم راغی ته به مخکې دا وی چې دا به د نواز شریف او زرداري په وخت کې چې دا رپورټ راغی او ګوره کرپشن زیات شوی دی اوس خو د ده په وخت کې زیات شو اوس په څه جوازو سره څه پاتې شو. نن همدغه وجه د زړونو د خلکو سترګې چې دي هغه د سیاسي قیادت طرف ته دي چې بھئی څوک به دې کې پهل کوي او روزي به بیا خصوصا که موږ وګورو د پښتنو په مسلو کې ډېر اضافه شوې ده پښتنو کې احساس محرومۍ کې اضافه شوې ده د هغې لپاره د ضرورت دی او د زیاتره خلکو ګورې سترګې چې دي د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو اړخ ته دي ځکه چې په هغوی باندې د خلکو اعتماد دی. نو دا زمونږ د کارکنانو د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو باندې فرض جوړېږي چې موږ هم یو کردار ادا کړو. دغې لپاره موږ دا فیصله هم کړې چې په 11 تاریخ چې دا برسی وشي دې کې به هم د خپل طاقت مظاهره کوو او سره دې نه به د تحریک اعلان کوو تحریک په آغاز به کوو او د دې ګرانۍ خلاف د بېروزګارۍ خلاف د دې حکومت د نااهلو پالیسو خلاف هغې پورې به پارام نه کینو څو پورې چې دا قوم هم د عمران نیازي نه نه خلاص کړی د څو پورې چې دلته کې صحیح معنو کې صحیح قیادت هم نه راوستی او دا ملک هم د مشکل حالاتو نه ویستی. ما نه مخکې لحاظ ورور د ترقیاتي کارونو خبره وکړه زما خیال دی چې اوس هم دا موجوده MPs هم چې دي همغه کم کارونه چې د قومي وطن پارټۍ په وخت کې منظور شو په هغې باندې لږ ډېر سا اخلي لګېدل. ما ته د تحریک انصاف یو MPA ملو شو په یو واده کې ما ته چې یاره څنګه چل دی څه بجټ هم څه وکړو څه ضلعې له څه روډي دي نو ما ته وایي چې خدای تا سره دې ښه وکړي چې ستا هغه سکیمونه شته نو دغې نه تاسو اندازه وکړئ دوی کې اړو دا اهلیت نشته چې کوم سکیمونه روانه مو هغې نه هم پیسې نشي روړلی. زمونږ اوس بعضې ځای کې دا پروپاګنډې کې وایي چې دا هغوی روکو کړي دي وایي په حکومت کې تاسو یې MNA ګان MPA ګان تاسو یې او سکیمونه مونږ روکولی شو دینه خو بیا دا اندازه کېږي چې تاسو خو بیا اسم نه بیا د څه شي پر اسمبلو کې ناست دی دا د کوم ځای دغه دی چې بھئی دا اوس پروپاګنډه چې دا دوی کې اهلیت نشته دوی کم روان څیزونه چې دي هغه نشي مخکې بوتلی نو نور به څنګه ته وکړو. دا خبره زما ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا هر ځای ته دا خبره ورسوئ ځکه چې هغوی هم دغه کې چې راغه فلانه کار ګوره بس هغه هغوی روکو کړی دی شولګرې ډېر د اربونو روپو کار دی شاهنواز خان که دا د فلډ پروټیکشن دا کارونه وګورو
روډونه بله شی دغه شوي دي. بس دا دی چې دا سیزونه دی اوس مونږ خلکو ته ښکاره کړو. زما خیال دی هر یو کس په دې تمه او په دې دغه نه انتظار ناست دی چې کله به راپسې تاسو راځئ او چې جرګه پې وکړئ نو تاسو سره هر څوک د سره راپاسېدو ته تیار. دې دغه نه پسه دا پکار چې مونږ دلته کې عمر حق صاحب نوې کابینه ستاسو ته د هغې مبارکي او دا مې درته خواست دی چې دا تاسو دا برسیم ستاسو لومړنی ټاسک دی او پسې دویم دا چې بهی دا یو جرګه ټایپ جوړه کړئ او د خلکو پسې وګرځئ او که کوم زاړه ملګري دي د هغوی څخه افغان دي هغې پسې هم ورشئ او نور هم چې دا کم دا نور جنډو والا دي بیټ میټ والا هم دي ورپسې ورشئ چې راځئ اوس په ازاله کوئ د دې شي دا کم ګناه هم چې کله د هغې ازاله به کوئ راځئ. زه اخره کې یو ځل بیا